الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وقسه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچکم شاگردان ورکڑی حقیقت صحابہ کرام ویرشی اور صحابہ کرام پا مختصمکا دا پیغمبران نپاد اللہ رب العالمین پا نسبان دید اعلیٰ او دا اچت مرتبہ خاوندانا صحابہ کرام انتخاب دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا شوید تیر جمعہ تاستا سمختصراً حالات دا صحابہ کرام متعلق بیان شوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی و اصحاری اللہ جل شانہ زما انتخابم کڑی دی او مات زما دا ملگرو صحابہ کرام انتخاب ہم کڑی دی او مات زما دا سخرگنے انتخاب ہم کڑی دی سخر اللہ رب العالمین منتخب کڑی دی صحابہ ملگر اللہ رب العالمین منتخب کڑی دی او زما انتخاب دا نبوت دا پارہم اللہ رب العالمین پخفل باندے کڑی دا دی وجنا زمان دا اہل سنہ والجماعہ سلور مذہب مسلمانان ایمان او عقیدہ دارا
چې د پیغمبر انتخاب د الله رب العالمین د طرف نه دی، د صحابه کرامو انتخاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره دا هم د الله رب العالمین د طرف نه دی. صحابه کرامو تربیت الله رب العالمین په نگرانی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړ. د صحابه کرامو د مدرسې محتمم او نگران رب العالمین دی، او د صحابه کرامو د مدرسې مدرس او استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اوس د دوه نگرانانو وړاندې چې د یو شاګرد تربیت کیږي نو یقینا دا شاګرد به ډېر د کامل درجه شاګرد وي، او استاد امام الانبیاء دی او نگران رب العالمین دی، چې د دوی په نگرانی کې یو شاګرد سبق وي نو یقینا دا شاګرد به د دې استاد تمام آداب، تمام عبادات، تمام زندگی، تمام اخلاق او تمام عبادات په خپل زندگی کې راولي. او قبل فرض یو سړی د اعتراض کوي چې د دې شاګردانو تربیت صحیح نه دي شوی، شاګردانو کې غلطي وي، شاګردانو ګناهونه کول، نو دا په نگران او په مدرس دواړو باندې اعتراض شي. الله رب العالمین د مدرسې محتمم دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدرس او استاد دی، یو طرف رب العالمین دی هغه د محتمم په حیثیت باندې، او بل طرف رحمت للعالمین دی هغه د استاد او د مدرس په حیثیت باندې. اوس یو سړی وي چې صحابه کرام نعوذ بالله نعوذ بالله نقل کفر نباشد د بنزو صحابه کرامو علاوه ټول کافران شوی دي، نو موږ وی داستا اعتراض پر رحمت للعالمین دی، د شاګردانو تربیت په صحیح طریقې سره نه دی کړی. موږ وی د اعتراض تا پر رب العالمین دی، اهتمام او د مدرسې خیال نه صحیح نه دی ساتلی. موږ وی رب العالمین باندې اعتراض هم د کفر علامه ده، پر رحمت للعالمین باندې اعتراض هم د کفر علامه ده. کوم انسان چې دا اعتراض کوي په صحابه کرامو د دې سړي ایمان نشتا، دا سړي په مقدس مکه باندې بدترین کافر دی، دې سړي ته مسلمان نه ویل کېږي. ذکر د اعتراض په الله رب العالمین دی، د اعتراض پر رحمت للعالمین دی، د اعتراض د دې په شاګردان صحابه کرامو دی. دا درې واړه د اعتراض نه پاک دی، رب العالمین د اعتراض نه پاک دی، امام الانبیاء رحمت للعالمین د اعتراض نه پاک دی. د دې شاګردان صحابه کرام چې الله رب العالمین هغه انتخاب کړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه وضاحت او صفائی بیان کړی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اصحابی کالنجوم، زما صحابه کرام پشان د ستورو دي، فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم، د کوم چې تاسو تابعداري او تاسو به هدایت ته بیا ورسیږئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علیکم بسنتی، فتاسو زما د سنت تابعداري لازم ده، وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، او پتاسو باندې زما د خلفای راشدین د سنت تابعداري لازم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتخاب کړی دی، نبی علیہ السلام د پاره انتخاب رب العالمین کړی دی. نو دا زمونږ د مسلمانانو ایمان دی چې رب العالمین باندې اعتراض دا هم صحیح نه، پر رحمت للعالمین اعتراض دا هم صحیح نه، او د دې په شاګردانو صحابه کرام باندې اعتراض دا هم صحیح نه دی. دا زمونږ د مسلمانانو ایمان او عقیده شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام زمونږ د مسلمانانو ایمان او عقیده دادا چې تمام صحابه کرام اگر چې امتیان دي لیکن رب العالمین د گناهونو دی پاک کړی دي. اگر چې گناهونه تشوي دي، کفر به تشوي، زناګانې به تشوي، غلا به تشوي، گناهونه به قسم قسم شوي دي، لیکن دوی داسې توبه وستلی ده چې رب العالمین دې ته د گناهونو د معافی اعلان کړی دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله فرمایي زه دوی نه رضا یم. الله پاک دا هغه چا نه رضا کېږي چې هغه ته معافي وکړي. الله پاک فرمایي دې زما نه رضا دي ځکه دا د رب العالمین محبوب بندگان دي. چې چان الله رب العالمین د خپل رضا اعلان وکړو دا مغفورین دي، دا مرحومین دي، دا د الله رب العالمین هغه پاک او نیکان بندگان دي.
صحابه کرام په مقدسمه کې باندې جنتیان په دې صحابه کرام کې او صحابي دي د هغونم دي فاروق اعظم د هغونم دي حضرت عمر ابن الخطاب د هغونم دي خلیفہ ثانی د هغونم دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک د هغونم دي عمر فاروق رضی الله عنه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیر نږدې ملګری او شاګرد تاسو مخکې جمعه کې ما حدیث بیان کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره ډیر زیات مینه ساتله او د دې سره ډیر زیات د مینې محبت په طریقې سره به جون تیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا لاس مبارک په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه واړو او دیم لاس په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه واړو او په لار باندې مزل کوي لکه چې څنګه یو درې ملګری په لار باندې عام روان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طریقې سره روان او بیا او فرمایل چې موږ په جنت کې دغه شان ګرځو دا څومره مینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چا سره کوي چې څوک خوخي د چا سره چې زیات مینوي نو دا دومره انتهایی زیات محبت اعلان د هغه ذات کړی دی چې کوم ته امام الانبیاء ویل شي نبی علیہ السلام فرمایي چې په اسمانونو کې زما دو وزیران دي او په ځمکه زما دو وزیران دي اسمانونو کې زما وزیران حضرت جبرئیل علیہ السلام او حضرت میکائیل علیہ السلام او په ځمکه زما دو وزیران یو حضرت ابوبکر صدیق چې دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مبارک دي او دویم حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم چې دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مبارک دي او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما یو سمع ده چې باغی ذلکم او یوم اوریدلکم او یوم بشر دي چې باغی ذلکم نو زما وګونه او سترګې د دې مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو حضرت ابوبکر صدیق دي او بل حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم عمر فاروق رضی الله عنه د هغه شهادت په دې میاش کې شو او د دې میاش په اولنې تاریخ باندې لیکن دا یو ډیر وی صحابي د دوباج نمایا امتیازي صفات دي چې هغه د نور صحابه کرامو په نسبت باندې جدا دي صحابه کرام اولیګل تاسو لار شي د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه په نگرانی کې تاسو لار شي په بیت المقدس باندې حمله وکړي يهوديانو په قبضه کړی دا به تاسو ونیسئ عیسایان او يهود مشترکه د بیت المقدس په قبضه باندې دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه کرام اولیګل يهود عیسایان عالمان را جمع دي دی په دې سوچ باندې دي چې د بیت المقدس د قبضې د پاره د دې د نیولو د پاره څوک راغلي دي دې د کسانو په شکلونو باندې په صورتونو باندې نظر اچي خپل منځ کې تفسیر کوي چې هغه سړی نشته چې کوم په اخر زمانه راځي او بیت المقدس په فتح کوي په پیغام جون کې دي تاسو باندې حمله کړی دا لیکن دې ته کامیابی نه حاصلېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل غلام ځان سره اسلم رضی الله عنه واخستو او د بیت المقدس د فتح د پار روان شو یو سره ملګری دي حضرت اسلم رضی الله عنه غلام دي عمر فاروق رضی الله عنه دې دواړه په یو سورلې باندې په یو خ باندې سوار دي په نمبر باندې سور لیکي غلام ورته فرمایي چې زما نمبر راځي زبحکت روان یم او تاسو نمبر چې راځي تاسو په سورلې باندې ځکه تاسو امیر المؤمنین دي تاسو آقای تاسو مولای تاسو مالک یې تاسو بادشاہ او زری آیایم ز خادم یم ز غلام یم ز نوکر یم نو زبد او پړی نسم تاسو په باندې سور لیکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تاسو شو چې ستاسو نمبر راځي ته په باندې سور لیکوا ځکه تم انساني زم انسان یم رب العالمین په دربار کې دا نه چلیږي چې د امیر المؤمنین د نجات ورکا دا غلام دی مسلمان دی د نجات مو ورکوا د رب العالمین په دربار کې انصاف چلیږي غلام ډیر زیات فریاد کوي جړه کی سیب زما ته بادشاہ او زر آیایم ته مولای او دستا خادم او غلام یم ز څنګه تاسو کوم چې د حقوق باندې سورم او تاج زما پړ نیولي دا ډیر زیات بی ادب ده عمر فاروق رضی الله عنه بادشاہ دی کله چې نمبر راشي کترا کوشي پړی اونیولو او غلام په سورلې باندې حقوق باندې سور دی غلام ډیر زیات مجبورې تحت په سورلې باندې ناس دی هغه ورته د بر نډیر زیات فریاد کوي
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وړاندې څنګه تا بیا جواب ورکوم چې تا خپل غلام په ځمکه باندې او تا په اوښ باندې سورلي کوله تم انسان وي صحابي وي هغه انسان صحابي وو ته په ځمکه باندې نه ځي ته تکلیف نه برداشت کې او خپل غلام له تکلیف ورکې غلام په سورلي باندې ناست دي امیر المؤمنین د اوښ پړې نیولې تر دې پورې چې عمر فاروق رضی الله عنه په لار باندې د خپې چپله اوښ لیدله چپړې په لاس کې نیولې ده یوه چپړې په خپه باندې را رعایا غلام په اوښ باندې سور دي او بادشاہ امیر المؤمنین په ځمکه باندې لاندې روان دي کله چې بیت المقدس ته نږدې راغلل عیسیانو عالمان ټول لا جمع دي دا نظاره کوي چې په دې کې به د مسلمانانو امیر المؤمنین څوک وي فیصله په خپل منځ کې نشي کولی بعضې وایي چې دا په سورلۍ باندې سور دي دا به د مسلمانانو بادشاه وي بعضې وایي چې دا په ځمکه باندې لاندې روان دي چپله ورسره لاس کې ده دا به د مسلمانانو بادشاه وي عیسیانو عالمان ناست دي د خپل کتاب انجیل مطالعه کوي په هغې کې دا لیکلي دي چې د آخري زمانې د مسلمانانو کوم حاکم راځي بیت المقدس فتح کوي هغه به یوه چپړه په لاس کې نیولې وي هغه به رعایا په اوښ باندې کېنولې وي او په خپله به د مسلمانانو بادشاه وي لیکن دی په ځمکه باندې روان وي د اوښ پړې او مهار به د نیولې هغې فیصله په خپل منځ کې وکړه چې دا سړي لاندې را روان دي دا د مسلمانانو بادشاه دي په دې اوښ باندې چې کوم د پاسه ناست دي دا به د کوم نوکر او غلامي همغه شان وشوله علامات وکتل دوی د دننه نظاره کوي عمر فاروق رضی الله عنه ته د بیت المقدس دروازې کولو کې استقبال کو خوش آمدید وي چې ته دا بیت المقدس فتح کولی شي ځکه زمونږ د کتابونو فیصله دا ده شاه ولی الله رحمت الله علیه په ازالة الخفا کې لیکي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا مثال قرآن کریم کې الله رب العالمین بیانوي چې د دې مثال په تورات کې هم ذکر دی د دې مثال په انجیل کې هم ذکر دی دا د صحابه کرام هغه شان دي دا د خلفای راشدین هغه مثال دی چې الله رب العالمین په تورات کې هم ذکر کړی دی په انجیل کې هم ذکر کړی دی بیت المقدس په دې طریقې سره فتح شو نن د مسلمانانو هغه پخوانۍ قبله د یهودو کفارو په قبضه کې راغلي ده اسرائیل ظالمان کفار لګیا دي د مسلمانانو په دغه اولنۍ قبله باندې قبضه راغلي ده لیکن مسلمانانو کې هغه غیرت نشته مسلمانانو کې عمر نشته مسلمانانو کې سلطان صلاح الدین ایوبی نشته چې بیت المقدس پر یاد اوري بیت المقدس د کفار د قبضې نه خلاصي نن مسلمانان د ازادۍ دعوه کوي موږ آزاد یو موږ اسې په خولې باندې دعوه کوه حقیقت کې ته آزاد نه که ته آزاد یې په تمامه دنیا به ستا نظام چلېدو که ته آزاد یې په تا به د قرآن نظام چلېدو که ته آزاد یې په تا به د نبي علیه السلام د فرمان نظام چلېدو که ته آزاد یې په تا به د عمر فاروق رضی الله عنه غیرت چلېدو که ته آزاد یې په تا به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صداقت چلېدو که ته آزاد یې په تا به د حضرت عثمان غني رضی الله عنه د هغه سخاوت چلېدو که ته آزاد یې په تا به د خلیفه رابع حضرت علي رضی الله عنه د هغه په شان صداقت او د هغه په شان سخاوت په تا باندې چلېدو نن مسلمان د ازادۍ دعوه نشي کولی اسې ظاهرا به وي زه مسلمان یم ظاهرا به وي زه آزاد یم ظاهرا به وي زه غیرت لرم ظاهرا به وي زه ایمان لرم ظاهرا به وي زما د صحابو سره مینه ده ظاهرا به وي زما د پیغمبر سره مینه ده لیکن حقیقي مینه چې د چا وه هغې ته بیت المقدس دروازې په خپله کلاوې دي حقیقي مینه چې د چا وه عیسیان هم هغه منل حقیقي مینه چې د چا وه یهودیان هم منل حقیقي مینه چې د چا وه مجوسیانو د ایران هم منل حقیقي مینه د هغې خلکو وه نن عمر فاروق رضی الله عنه په دنیا کې نشته لیکن د عمر فاروق رضی الله عنه سنت شته نن عمر فاروق رضی الله عنه په دنیا کې نشته لیکن د هغه غیرت د حدیثو کتابونو کې موجود دي افسوس دا دی چې مسلمان د صحابه کرامو زندگی هېره کړې ده مسلمان د انګریز زندگی یاده کړې ده مسلمان د صحابه کرامو سنت هېر کړي دي مسلمان د انګریز غیرت او د انګریز د کتابونو مطالعه شروع کړې ده مسلمان د صحابه کرامو شکل صورت هېر کړی دی د کافرانو یهودیانو د انګریزانو هندوانو د روسیانو شکل صورت اختیار کړی دی د مسلمان په زړه کې ایمان دی لیکن غیرت نشته د مسلمان په زړه کې ایمان دی لیکن د هغې ظاهري علامات شکل صورت دغه شان نشته عزتمندو صحابه کرامو دغه زندگی وه هغې ته د الله رب العالمین د طرف نه په هر میدان کې امداد راځي ځکه د الله رب العالمین نه انتخاب شوی
دا د عمر فاروق رضی الله عنه هغه کامیابی وا چې الله رب العالمین په ډېر اسانه طریقې سره د بیت المقدس فتح ورکړه. بیت المقدس کلو شو عمر فاروق رضی الله عنه تن لاړو چې کله بهر راووتلو عبادت تن وکړو دا غینه چې بهر راووتلو بلا صحابه کرام سره موجود دي تقریبا 30 سره صحابه کرام سره موجود دي. عمر فاروق رضی الله عنه ته یو بډا سړی راغی هغه سره پیغام دی چې سبا دا پیغام دا کاغذ تل واغلا. عمر فاروق رضی الله عنه فتوا قست فتو کتو عمر فاروق رضی الله عنه تو فرمایي چې سبا مخ کې زمانو تب ما باندې لیکل کړی دي ټیک د لیکل زما دي لیکن زه په دې کې اختیار نه لرم. بوډا سړی واپس راوړ صحابه کرام تاسو کې چې تعالی دا سړي خط څه درکو او تا جواب د صبر وی منګ چې د بیت المقدس د دیوال په سوري ولاړو او دا سړی مال راغی دا د عیسیانو عالم دا د ګرځي امام د عیسیانو لوی پادریو دما ته یو خط راوړو زما چې کله عمر سورلس کالو زپلار دل سره لګلو راوستم او ما بدل ته چيله سرول په دغه وخت عیسائی ورزودون او زما د خپل لنګ کوچت کو زما د پنده او کتلا او بیا یو خط راوستو چې زستا علامات ګورم زمونږ په انجیل کې لیکلي دي چې کوم سړی به دا بیت المقدس فتح کوي هغه ټول علامات پتا باندې موجود دي. نوم دې څه دی؟ زمانو عمر دی. د پلار نوم دې څه دی؟ د پلار نوم می خطاب دی. حسین په دې کاغذ راته لیکلو کا په کاغذ باندې لیکلو چې د بیت المقدس دا سایه په کوم ځای باندې لګي دا ازمکه ما تا ته وقف کړه په دې باندې دا لیکلي دي. هغه وخت د مانه دستخط اخیستو او د تماسوي چې په هغه وخت تا مانه دستخط اخیستو لیکن زما هغه وخت نو اوسم زمانه دي اوس د مسلمانانو د حکومت دي ما ته اجازه نشته چې تاسو د بیت المقدس دا حصہ درکړئ. دې ته مسلمانانو بادشاہ وي دې ته خلیفہ وي دې ته عمر وي دې ته نبی علیہ السلام شاګرد وي دې ته نبی علیہ السلام عاشق وي دې ته نبی علیہ السلام د سنت تابعدار وي دې ته د دین نوکر او غلام وي دې ته د ریاست مدینه خادم وي. نن ارسړې دعوت کوي لیکن دعوی بے ځای دي. مونږ د ریاست مدینه د پاره تاریخ د عمر فاروق وګورا سیرت ابوبکر صدیق وګورا سیرت امیر معاویه وګورا سیرت حضرت علی وګورا سیرت حضرت عثمان غنی رضی الله عنه وګورا سیرت د صحابه کرام وګورا چې تا ته پته ولګيږي چې د صحابه کرام ریاست د صحابه کرام بہادری د صحابه کرام محبت د صحابه کرام د مدینه ریاست دا څنګه چې تا ته پته ولګي چې آیا د مدینه ریاست زرا واسطه چم کنه شم راوسته مونږ په یاد دعوی کوا هیڅ هم درته نه ملاويږي لکه سړی چې په یاد باندې مټیان خوري خولي نه خوږيږي نو مونږ ته مې په یاد باندې لګیا چې ریاست د مدینه بزنا پس کو هیڅ هم نشي کولی اسه تیم تیر کا دا خزانه خورا تم خزانه خوري بیت المال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ورځ د ګرمۍ په ټیم کې بهر راووتلو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ورته کور نه بهر ګوري. نن مسلمانان د حکومت بیت المال داسې خوري ته چې د پلار میراث ورته پاتې دي. مسلمانان نن لګیا دي د بیت المال نغلا کوي د بیت المال نغلا کله د بجلی کوي کله د ګیس کوي کله یوې طریقې سره کله بلې طریقې سره. نن مسلمان لګیا دی بیت المال خوري که نه خوري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت دی منګوایو د نبی علیہ السلام شاګردان د عاشقانو حقیقت کې عاشقانو اگر اسلام هم خیر خوا دي د مسلمان هم خیر خوا دي د مسلمانانو مال هم خیر خوا دي. عثمان غنی رضی الله عنه فرمایي و یو ورځ نو قتل د ګرمۍ په ټیم کې یو سړی ډېر لرې را روان دي او په سر باندې صادرې خې او سخت ګرمي ده. سوچ کوم چې دا سړی به څوک چې په دې لار په دې ګرمۍ ټیم کې را روان دي دا څوک. اخر چې کله را نږدې شو مې قتل هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی وخت دې مسلمانانو بادشاہ دی. ګوري د نن بادشاہ دغه زمانه د بادشاہ موازنه کوي د رښتیو د دروغ پته به توس دی. تاسو نو کې چې سیمه په دې غرمه باندې ته چرته وروته د بیت المال نه اخرج شوی دی د مسلمانانو د بیت المال نه اوخ چې تتلل هغه پسې ګرځم. بادشاہ دې خپل نوکر نه لګي بل صحابي نه لګي خپل ګرځي. عثمان غنی رضی الله عنه فرمایي چې سیمه ته لیک بنا وخت را وتلې وکندا دومره سخت ګرمي وې د جهنم ګرمي د دې ګرمۍ نه ډیره زیاته
دا ګرمي څه ګرمي ده د جهنم ګرمي ډیره زیاته ده چې رب العالمین نه تپوس کی چې د مسلمانانو د حکومت مالکا د مسلمانانو امیر المؤمنین صاحب بادشاہ کې د مسلمانانو د مال نه یو خرچو تاسو قرباني ورکړئ زه بس جواب ورکړم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغتا حاضر راشي چې سیب اسلامه دومره تربیت کړو د بیت المال نو خرچو تب تاسو جواب ورکړو ابو بکر صدیق سے تپوسو کی چې تما د مسلمانانو امیر المؤمنین جوړ کی یو اخر چې تاسو کړو زه وسه جواب ورکړم هغه د جهنم ګرمي نه دا ګرمي ډیره نه ده عثمان غنی رضی الله عنه فرمایي چې زه د خپل غلام در لګم تر ازه د موقع او زما دا غلام به دا اخ ګوري عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دا ذمہ داری زما دا ذمہ داری دا دی جواب پا ما دی دا نہ زما پا غلام دی او نہ ستا پا غلام دی دا جواب پا زور کو زور بس پخپل گرز دی توی خلیفہ راشد دی توی دا مدینی ریاست دا مدینی پر ریاست کی غلا نوا دا مدینی پر ریاست کی دلس فزے سل لکل نو دا مدینی پر ریاست کی دا بجلے غلا نوا دا مدینی پر ریاست کی دا گیس غلا نوا دا مدینی پر ریاست کی دلس فزے بانی زر خوڑل نو دا مدینی پر ریاست کی اتلک روپے تنخواہ نوا چنن دا منگ دا حکومت دا مسلمانانو بادشاہ وہی زما پدولک روپے تنخواہ کار نکی گی مالا تنخواہ اتلک کا اگر تنخواہ گانے نوی بیت المال تبے بیت المال وی دام نوا چې سیب زبا چایم او سچی زما خوخي هغه وکوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرسی راولا کسی دن کرسی پر جی دلتی اتخاب دلتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فکال کے میں یو پیرا حرم شریف مکہ مکرمہ کی عمومی عدالت لگو عمومی عدالت بداسو کہ چاہتا پٹول دنیا دا مسلمانان کے 22 لاکھ مربع میل کی چکم جے کی مسلمان تا تکلیفی دخپل باچا نوی دخپل گورنر نوی دخپل وزیر نوی دخپل افسر نوی دخپل مشر نوی اگا شکایت دی امیر المؤمنین تولان لگی ہر کال بدا میلہ لگی دا ہر کال بدا مجلس لگی دو ہر کال بدا آزادی لگی دو ہر چاہتا اجازت تخپل شکایت تے کلو اڑان دیکھی نن سوک لگولی نشی شکایت راغی چه سیب زمانگا دا مصر گورنر دی داغنم دی عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ صحابی دی زمانگا دا گورنر پا دروازہ باندی چوکیدار ولا خبر تغوکی دی صحابہ دا سے خلق نن یو سپیرا پاسی صحابہ پاسی قبا کئی منگوی خیر دی شیعہ مسلمان فمقدد وقت دی شیعہ مسلمان شن کافر بیا سوکتا فدروازہ باندی چوکیدار ولا دی گورنر دی یو او بل دا عام خلقو پا نسبت دی کپڑی خی کپڑی چی خی کپڑی اچی نرے کپڑی چی عام طور دا خلقو کپڑی بدا ٹاٹو او دی پستی نرے کپڑی چی حالانکہ دادوالا کپڑی دادوالا سیزونا فگیٹ باندی چوکیدار ادرول او نرے کپڑی اچول دا قانوناً بند کہ وزیر گورنر بدا کپڑی نا چی چی دا پتہ ہونے لگی چی دا گورنر دی او دا بلی رعایو کمزور صحابی دی عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ پسی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ قاسد تو رسید امیر المؤمنین دی غواری راغی سم مسئلہ دا تاکہ دا دو مسئلی بالکل جدا خوزکو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ چلال پاکیت بیام سوکیدار بلاڑ استاد پلار نم دی غنم عیاض ابن غنم او غنم دا دا غنم ندی غنم گڑی سرولتو ستا پلار بم گڑی سرولی او تا دمرا سڑیو چی چی ستا پاکیت بو سوکیدار ولاڑی چی تالا سوک در پریگ دیو سور ندر پریدی شپگ میاشتی با تو دا بیت المال چیلے سرے شپگ میاشتی او کپڑی با دیو تولی چکمی پستی کپڑیا با لرکی دا بیت المال چیلے با سرے شپگ میاشتی حرم کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے چیلے سرول پنور دا آسان دی او دا چاہتا ہوئی دا گورنر تا ہوئی نن یو سپی تصڑی خبر کولی سپیم نن سبا دا خدای دعوت اسی چول ہو چکل شوڑ راشی اسی چول بیا دا آغا بندی حلال و حرام نگوری دا اللہ فضل زمانگ دا حکومت رشوت خوارا خدا کا پولیس والا ماما گاندی
الا ماشاءالله چې توبه بازي نه کاني کني په حرام باندې ګډي پړسولي زمونږ چا مسله راغله پای کې موږ یې سچو ډېر مردار خړلې موږ یې ځاخرت ستا ورځي په پته بدلې شپږ میاشتې بعد بیت المال چیرې سره گورنر استا ختم شو دا د عمر فاروق رضی الله عنه حکومت نن حکومت تاسو چرته کولی شي ریاست د مدینه دعوا یو بل صحابي راغی یرجی زمونږ دا گورنر د حمص او بدر کې درې مسلې دي درې اولنې مسله دا چې سحر مانځنه بعد دې د چا سره ملاقات نه کوي چې سحر منځ کې د انور راخطو پورې دي چا سره خبره اترې سلام کلام تني ساري او ډایرک پورته ځي یو مسله پکې دا ده زمون گورنر سعید ابن عامر رضی الله عنه دویم مسله پکې دا ده چې دې د شپې چاله ملاقات نه راوځي که د شپې څوک ورشي زما عذر دې زما مسله ده دې چاله نه راوځي او دریمه مسله پکې دا ده چې دې په هفته کې یو ورځ چوټي کوي دا درې مسلې دي دې موږ شکایت ګور امیر المؤمنین ته شکایت د چا لګي د گورنر لګي نن ته د گورنر څخه د یو سپی شکایت ته کولی شي کدی او لګو ځان له کار وکړ ریاست د مدینه دا ریاست د مدینه وتویلم د غیبه د بيد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه گورنر د حمص را او تسیب د مسلې د جواب ورکا ګور قوم ناس دي گورنر ته وی جواب ورکا او ته یې رجی دا خبر درې وړ د دې ټیک دا خبره ما کښتا قدا سحر دا ملاقات ولنه کې مونږ نه بعد زما پکور کې صرف یو بیبی دا هغه بیمار ده او زمان نوکر کور کې سوق نشته چې مال ډوډۍ چې پخه کې گورنر دی پکور کې مسوکستانه چې مال سوق پخلی کې نو زه چې مونږ کوم ډایرک لاړ شم کور کې ځان له پخلی پخپل کو گورنر دی ته قسم گورنران یو غنټه خدای د گاډو قطار نه ختميږي سیب روان سیب پسل کې کړ دي څنګه گورنر دی خدمت نمازي د شپې چا سره ملاقات ولې نه کوي وې ما ځان سره د عهد کړی دي کما ته کم خدمت اواله شو نو زه به دروازه کوم او د شپې په ټول شپه د الله عبادت کوم نو د شپې ز الله ته ولارم چا سره ملاقات کوم دروازه د بندګانو خدمت او دروازه د شپې د الله رب العالمین عبادت کوم په هفته کې ورځ چټي ولیکي وې دي په هفته کې چټي ځکه کوم چې زما صرف یو جوړ کپڑے دي په بدن می یو جوړ کپڑے دي په هفته کې یو ورځ دا وینځم نو چې کومه پوری دا او چې شوی ني نو زه د کور نه راوځم گورنر دی ته وایي عمر فاروق رضی الله عنه الله پاک شکریا ادا کا یا الله چې داسې سړو انتخاب میکړی دي چې کم از کم تاسو هم غال اخلاص دې ته گورنر وایي ریاست مدینه دا بل مورا حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه سره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې دی په خپل باندې امیر المؤمنین دی په یو باغ باندې اختلاف راغی ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایل چې دا باغ زما دی عمر فاروق رضی الله عنه مسلمانانو بادشاہ دی امیر المؤمنین دی دوی دا باغ زما دی اختلاف راغی د بادشاہ او د رعایا نن بادشاہ چا سره اختلاف کوي ته معمولی مو ته بادشاہ ته بده ګور ځان له ذکر وکړه فیصله بچاله وړو د مدینه منوره چې کوم فقيه او مجتهد او مفتي مسله باغه حل کړ څوک دی هغه حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه بادشاہ او رعایا دوال لاړل د مدینه مفتی ته چې موږ له مسله حل کړ خپل باندې خلیفہ راشد دی مسلمانانو بادشاہ دی زید ابن ثابت رضی الله عنه چوکته چې دا امیر المؤمنین ناغي فورا ناپاسلو تاسو دلته کېنی دلته باندې کېنی ښکته عمر فاروق رضی الله عنه تو فرمایل چې تا انصاف ونکړو انصاف دادی چې زم په دې وخت کې مدعیم او دا زما مقابل ملګری مدعی او ته زمونږ مفتی ته په دغه خپل ځای ناست دي او موږ په دواړه ساعت تخکته ناست انصاف دادی ان ډېر زیات پیمانه شو په خپل ځای کې ناستو امیر المؤمنین او ابی ابن کعب رضی الله عنه دواړه ښکته ناست نن بادشاہ ښکته کېني
فیصله تاسو صدا زبم چې دا باغ زما دی او دی وی چې دا باغ زما دی. ابی ابن کعب رضی الله عنه دی مدعی دی، عمر فاروق رضی الله عنه مدعی علیه او منکر دی. او شریعت مسله دار چې کوم مدعی گواهان پیش کړي او چې کوم سړی منکر دی په قسم کوي. ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي تاسو سره گواهان نشته؟ یې چې ما سره گواهان نشته. عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي چې تاسو سره گواهان تاسو مسله د قسم د ته قسم کوي. خو په دې دوران کې زید ابن ثابت رضی الله عنه ته فرمایي چې تدا سه وکا ابی ابن کعب دی عمر فاروق سے امیر المؤمنین دی قسم ولا مو ورکړ بس دا باغ ته پریک ګور امیر المؤمنین د پاره سوې چې قسم مو ورکړ. امیر المؤمنین بیا فرمایي چې سه بتا بیا انصاف نکو. د شریعت مسله دادا چې دی به گواهان پیش کړي خو چې د سره گواهان نه قسم پما دي زب قسم کوم ته ولې ته چې قسم مو ورکړ دا ته انصاف نکو. بیا وته فرمایل اته قسمک عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین قسمک چې دا باغ زما دی. باغ ورکو عمر فاروق رضی الله عنه د بادشاہ د رعایا اختلاف او مسئله حل ک په عالم باندې او فیصله او شو په دې باندې. او د عمر فاروق رضی الله سیرت ګورا په جرمنی کې یو کتاب لیکي چې په جرمنی کې سالانه یو د کتابونو یو میله بلکېده او په دې کتابونو میله کې با د شخصیات متعلق چې کوم کتابونه لیکل شو داغه مقابله وکړه چې په دنیا کې د چا متعلق کتابونه ډیر لیکل شوي دي. یو انګريز د چا خپل د يهودو دین سره تعلق ساتي هغه وزره کتابونه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په سیرت باندې وړاندې کړل. حالانکه دې درې پیری په اعلی تعلیم چې هغه ته ګولډ میډلست وي باغی کې دې درې پیری ډیګري اخیستره او خپل آیډل ځان ته وړاندې کو چې زما آیډل او زما د پاره نمونه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. مقابله شروع د انګريزانو په ملک په جرمني کې او يهودي زنانا کتابونه پیش کړ وزرا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک چې کوم د دې مقابله امیرو هغه تاسو کو چې سبا ته يهودانه او تا د مسلمانانو د یو خلیفہ بارک کتابونه څنګه پیش کړل. هغه وته وی چې زده عمر فاروق رضی الله عنه یو سیس ډیر زیات متاثر کړ او هغه د انسانیت د آزادۍ یوازې د مسلمان ازادي نه بلکې د تمام انسانیت بلکې د تمام مخلوق ازادي غواړي. او هغه وی څنګه وای ما د سیرت کتو او باغی کې یو پیرا یو واقعا ذکر وا هغه واقعا دا وا چې دا مکه مکرمه کې بسالانه یو عدالت لګیدو د امیر المؤمنین په نگرانی کې او چې چاته وسه شکایت هغه شکایت په بادشاہ ته وړاندې کو. هم دا شان یو پیرا یو واقعا را د مصر گورنر دی حضرت عمرو ابن العاص رضی الله عنه او د زویری د په یو سړی باندې زیاتې کړي دغه وهل دي چې کله عدالت ولګیدو هغه سړی باندې چې پاسې دو چې سبا قانون دار چا د پاره دی کې یوازې د رعایا د پاره وی قانون د گورنر د پاره دی او د مشرکشر خان غریب هر چا د پاره دی. خنو سبا داسې چل شوی دی زد عمرو ابن العاص رضی الله عنه زوی والد عمر فاروق رضی الله محمد ابن مسلمہ رضی الله عنه دی د ټول مجاهدین په دغه وخت امیر دی اولګه چې تلاشا محمد ابن مسلمہ رضی الله عنه عمر ابن العاص چې د مصر گورنر د دیم راولا او د زویم راولا دواړه راوستل الکه دا دی ولی والدی یرجی غلطی را نشوي خچ څنګه والی را شته ما شانو د گورنر زوی دی او بل رعایت باندې یو مسلمان دی هغه شان سزا ورکا سزا یې ورکړه چې څنګه والی او بیا عمرو ابن العاص رضی الله عنه مبارک هغه ته فرمایل چې ته د زوی تربیت ولې نه کوي چې ستا زوی را پاسي او هغه یو مسلمان سره زیاتې کوي ولې نه کوي. بیا ورته دی چې کوم سړی باندې ظلم شي او مظلوم مسلمان هغه ورته یې رجیدو ته سموي دا مې معاف کړی دي زوی غلطي کړی دی معاف. او بیا عمر فاروق رضی الله عنه په دې یک تاریخي جمله ویل
متى استعبدتم الانسان. عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ زویتوي چې تاسو کله انسانان غلامان کړل وقد ولدتهم امهاتهم احرارا او په تحقیق سره دا میندو چې کله زیږولې دي نو دي آزاد زیږول دي. دا جمله ویلا چې انسان پیدا آزاد دي تاسو دین غلامان ولې جوړوي پدې ولې ظلمونه کوي چې ته د گورنر دې ته په ظلمونه کې وای چې کله ما دا جمله وکتله هغه وخت نه زما په ژوندۍ کې رارل چې د دې سړي د ژوندۍ چې چم کتاب لیکل زه پیدا کوم هغه وزره کتابونه د عمر فاروق رضی الله عنه په ژوندۍ چې هغه کې بعض عیسایانو لیکلو بعض يهوديانو لیکلو هر چا لیکلو هغه ټول مار جمع کړی او په دې جلسه کې انعام بیا دی يهودي زنانه ته بیا ملو شو. دا د عمر فاروق رضی الله عنه او چې کله وفات شو دوی ته وصیت کړي د وفات کېدو په وخت کې ابو لولو یو مجوسی کافر دی اگر هغه سحر مانځ ټیم کې پنځه باندې وو جمع ته ولاړ دي چې دی را پری وته حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جمع ته وړاندې شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جمع ورکړي يهودي دی مجوسی غلام ته چې کلا لار ملو نشوا هغه نزیرا واغستا او خپل ځان په نزه باندې وو خودکشي وکړه. سلور ورځې تقریبا عمر فاروق رضی الله عنه بیمار زخمی حالت کې خپل زوی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه ته وصیت کړي چې بچي ته بلال شي او د بیبي زمونږ مور ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه به تاسو کې چې زما پلار وای چې ما ته اجازه راکا چې ما د نبی عليه الصلاه والسلام سره خوا کې دفن کړي چې دې کې دفن شي. ام المؤمنین ورته فرمایي چې ما خدا زید خپل ځان د پاره وخت کړو خو زما په خپل ځان باندې ترجیح ورکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته هغه ځکه اجازه د دفن ملو شو. او بیا عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې اجازه کله ملو شي او ما د نبی عليه السلام روزي مبارک ته یوسي التم اجازه وغواړي اے د الله محبوب پیغمبر کستا سي اجازه دي موږ عمر فاروق په دې کې دفن کو. غیبی آواز راغی بلغ الحبیب الى الحبیب محبوب ورسید خپل محبوب تا عمر فاروق محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب یو محبوب د بل محبوب سره یو ځای شو. کمزه کې دفن شو پر ریاض الجنه کې دفن شو کمزه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د جنت باغچه ده او په جنت کې بیکار انسان نه دفن کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ زما د کوټی او زما د منبر ترمنځ زدا د جنت ټوکړه ده او دا زم ایمان دی چې په مقدس مکه د دین بهترین جبل نشته تر دې چې کعبه د نبی علیہ السلام د روزي مبارک کې لخته درجه لري چې کوم نبی علیہ السلام دفن دي په مقدس مکه دا بهترین ځای دی. عمر فاروق رضی الله عنه په دې ځای کې دفن شو. اتیشتم د ذل حجې باندې زخمی شو او اول دا محرم باندې شهید شو. دا د عمر فاروق رضی الله عنه زندگی وا او چې کله شهید زخمی شو تاسو کو چې دا چا والم لګ معلوماتو کوي وی یرجدا خو د یو صحابي غلام دی خو په خپل دا غلام کافر دی مجوسی دی د الله شکریا ادا کا یا الله شکر دی چې د یو مسلمان د الله سمات تکلیف نه دی رسیدل. کافر لکه کافر خود د دشمنو هغه د الله سره شهید شو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د صحابه کرام سره مين محبت نصیب کړي. دا د عمر فاروق رضی الله عنه هغه مختصر غونتی ژوندۍ وا موږ ته څه ذکر چې څنګه هغه کو هغه شان موږ ته پکار دي. الله پاک د عمل توفیق ورکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللہ پاک زمون د صحابه کرام سره د زړونو مینا محبت پیدا کړي. زمون د نبی علیہ السلام سنت طریقې سره مینا پیدا کړي. الله په تمام دنیا کې چې څومره کافران لګیا دي زمون د پیغمبر به ادب کوي د پیغمبر د محبوب شاګردانو صحابه کرام ګستاخی او به ادب کوي. الله په دواړه جهان باندې ذلیل او رسوا تباہ او برباد کړي. الله زمون د صحابه کرام سره مینا پیدا کړي. زمون د ټولو بیماران روغ جوړ کړي. په تمام دنیا کې څومره مسلمانان تر اوسه وفات شوي دي الله پاک د ټولو بخنو کې زمونږ د دیناستو ملګرو په زړونو کې څومره جایز مرادونه دي الله پاک د خپل دربار عالیه نه پوره کړي. بعضې ملګرو دعاګان درخواستونه کړي دي الله پاک علیم بذات صدور ذاتي زمونږ د دې ملګرو د زړونو جایز مرادونه ټول تاسو معلوم دي د خپل دربار عالیه نه پوره کړي. په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان دي الله پاک حفاظت وکړي. بعضې مسلمانانو باندې سیلابونه راغلي دي
دو کې چې الله پاک مسلمانان دغه تکلیف ختم کی الله پاک مونږ ټول ته په عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې استقامت نصیب کی د هر گمراهی بی دینین الله مونږ ټول ساتي د هر شیطان د شر او وسوسې نه الله پاک زمونږ د ټول حفاظت وکړي مونږ ټول ته حلال فراخ رزق راکړي زمونږ د جمع تباز ملګری نور محلون راضي الله پاک څومره ملګری چې جمع کې شرکت کوي قدمونه د نیکه په تل کې واچي د هر قسم محتاجه پریشانی نه محفوظ ساتي د چاچ اولاد نوي الله نے کمل اولاد نصیب کی د چاچ اولاد بھی الله نے کان ورتلوي کی د چاچ رښتې نه دي شوي الله پاک د شریعت مطابق د نبی عليه الصلاه والسلام په سنت طریقو او رښتې نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.